پاکستاني پوځیانو د کونړ په سعدآباد، سرکاڼو او مرورې ولسوالۍ باندې په تیرو 3 ورځو کې 200 توغندیز بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې چې تلفات هم لري، دغه ترڅنګ زخمیان هم لري، ډېر غبرګونونه یې راپارولي دي. بل خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه په حواله یو چا د ملي شورا سره په بخښنې سره د بهرنیو چارو وزیر هغه غونډه چې د ملي شورا له استازو سره درلوده، هلته یې ویلي وو چې موږ ملګرو ملتونو او د امنیت شورا ته هم په دې تړاو شکایت کړی دی او دغه ترڅنګ دا شکایت مو هم 3 ځله له اسلام آباد سره شریک کړی دی. ولې پاکستان ویلي دی چې دا بریدونه یې د پاکستاني حکومت ضد ترهګرو په ځواب کې کړي دي چې له دې نه وړاندې له دې ځای نه هم د دوی په خبره باندې چې بریدونه سوي او باجوړ کې هلته یې تلفات درلودلو. نو دا چې دا ډول بریدونه اوسني او نوې خبره نه ده، بلکې د سرچینو په حواله باندې چې په تیرو څو کلونو کې 14600 توغندي په کونړ باندې فایرونه سوي دي د پاکستاني حکومت له لوري. دغه ترڅنګ په سلګونو تنه مرګ ژوبله یې هم درلوده. ولې افغان حکومت له وختونو په دې تړاو باندې چوپ پاتې و؟ دا چې دا ځل یې ملګرو ملتونو ته هم شکایت کړی دی او دغه ترڅنګ له اسلام آباد سره یې هم دا ځل د دوی په خبره چې دا موضوع شریک کړې ده، څومره پایله به ورکړي، په دې تړاو نن خبرې کوو. ښاغلی ثناء الله مخلص سیاسي چارو شنونکی راسره ده. مخلص صاحب، تاسو سره لومړی ښه راغلاست وایو او بیا که چېرته په دې تړاو باندې څه ناڅه رڼا واچوي. یو خوا پاکستاني حکومت د کونړ په سیدآباد چې هغه خپله د کونړ مرکز د سرکاڼو ولسوالۍ او دغه ترڅنګ په مرورې ولسوالۍ باندې بریدونه توغندیز بریدونه کړي. ولې په څنګ کې د ننګرهار د دور بابا په ولسوالۍ کې د څڅوبي دروازه هم جوړه کړې ده؟ زه فکر کوم داسې خو به نه وي چې که لومړی بحث له دې ځای نه پیل کړو چې هلته د دور بابا په ولسوالۍ کې د ډیورنډ پر کرښه باندې د څڅوبي دروازه جوړوي او په دې خاطر باندې چې د خلکو ذهنیت واړوي له هغه ځای نه، یا هغه غبرګونونه چې دروازې په وړاندې راپارېږي له هغه نه هغه خلک ذهنیت واړوي او بریدونه کوي او خلکو ذهنیت بریدونو ته راوړي. یعنې ستاسو په نظر همدا به وي او که کوم بله مشخصه موخه به ولري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخ ترک صاحب، تاسو ته ستاسو د ټلویزیون ټول لیدونکو ته سلام، مینه، ادب او احترام وړاندې کوم. په ټوله کې دغه موضوع د اوس 15 میاشتې 2 کالو 2 کاله نه کېږي، دا 20 کاله کېږي چې پر دې کونړ باندې بریدونه کېږي، توغندۍ راورېږي. په بار باندې افغانستان حکومت دا موضوع را باندې بحث کړی د پاکستان د حکومت سره، بار د کونړ خلکو مظاهرې کړي دي، راپورته سوي دي، بار باندې په اجتماعي رسنیو کې پر دې موضوعاتو باندې ډېر ګرم بحثونه سوي دي. مګر بدبختانه تر اوسه پورې په واقعي شکل باندې په هغسې شکل چې د دغه بریدونه مخ ونیول سي نه ده نیول سوی. یو خو دا دی چې د پاکستان دپاره دغسې بریدونه ښه نه دي، ځکه د ګاونډیتوب اصولو، قوانینو، هغه ستراتیژیک تړونونه دا ټوله تر پښو لاندې کېږي، دا نه ایجابي و. بل د دې سره په څنګ کې دا یو ډېر غیر انساني کار دی، دا یوازې هغه وحشي کار دی. که موږ راولاړ د پاکستان پر خاوره باندې بریدونه وکړو نو د پاکستان پر پوځیانو ته که تاوان ونه رسېږي، بلکې د پاکستان خلکو ته تاوان رسېږي. هلته په دغه بریدونو کې وژل کېږي، زخمیان کېږي، انسانانو ته، حیواناتو ته، ټولو ته تاوان رسېږي. دا له یوه اړخه څخه د انسانیت څخه لرې دی، له بل اړخه دا یو وحشي کار دی. بل په ټوله نړۍ کې دغسې هېوادونه چې ګاونډیتوب سره لري هغوی هېڅکله دغسې وحشي کار نه کوي. که کله هم رامنځته سي دغسې مسایل د هغوی هېوادونو دپاره ډېر په ګرانه بیه تمام سوي دي. په مثلا لکه د پاکستان او د هند د کشمیر مسله ده، هلته چې کله هم دومره دې مسله رامنځته سي یا راکټ ماکټ وغورځوي راوغورځوي سره کېږي، هغه ډېر یعنې جدي سي موضوع، ان تر تیارو ویشتلو راویشتلو تر هغوی پرځولو پورې دا موضوع ولاړه سي. بیا د دواړو هېوادونو پارلمانو، سیاسونو، حکومتونو بیا پر دې موضوع بحث کوي، کار کوي، نړیوال ټولنې ته دغه شکایتونه ورسېږي. مګر بدبختانه په افغانستان کې د دې سره چې موږ نورې ډېرې ستونزې لرو، دا هم هغه ستونزه ده چې له تېرو 100 کلونو راهیسې را په دې خواته په دې سلسله کې دا دی چې د کونړ سیند هلته بهیږي، ښه ښایسته خوږې اوبه لري لکه شربت. پاکستان ډېر کوښښ کوي چې کونړ په یو ډول نه یو ډول ناامنه وښیي، تر څو د افغانستان خلک، د افغانستان حکومت ودې ته ډېر زړه ښه نه کړي چې هغه بند جوړ کړي، اوبه راوګرځي، تر څو د افغانستان د خلکو په نفع باندې سي. نو بنان په بېلابېلو دلایلو باندې پاکستان کوښښ کوي چې کونړ ناامنه وښیي، ځکه هلته د یوې خوا کې د اوبو بندونه دي، د بلې خوا په کونړ کې ښه موږ هلته چې
چارتراش درخت یې هلته شته، هلته ونې شته. یعنې کونړ له ډېرو اړخونو څخه ډېر غني ولایت دی، مګر بدبختانه له تېرو 20 کلونو راهیسې ګاونډیانو دغسې لوبې ته اچولې دي. خو تر ټولو بله ضعیفترینه نکته دا ده چې د افغانستان حکومت ولې د دغسې بریدونو په مقابل باندې ولې د دغسې تیرې په مقابل باندې ولې چوپ پاتې دي؟ آیا اصول و قوانین و مقررات و آیا د یو منطق و د استدلال ژبه نشته چې له پاکستان سره له نړیوالې ټولنې سره له هېوادونو سره له بین الملل سره د دې ټولو سره خبرې پر وسي چې تر کومه وخته پورې به دغه ډرامه روان وي؟ مګر بدبختانه چې د یوې خوا پاکستان وحشت کوي، له بل خوا د افغانستان حکومت یې په اړه باندې ډېر چوپ دی، او دا چوپتیا د افغانستان ټولو خلکو ته هم د سوال وړ ده او هم د زغم وړ نه ده، چې په دې سره ستونزې لا ډېرېږي. مخلص صاحب، یعنې د هغه بریدونه چې په پوله باندې یا د پولې دې غاړې ته په د افغان خاوره باندې د پاکستان لخوا کیږي، یعنې یو خو پوځي ځواب د نظامي ځواب ده چې باید ورکړل سي، او بل هم هغه ډیپلوماتیک فشار ده چې باید افغانستان په پاکستان باندې وارد کړي او مخنیوی وکړي. ولې ادعاوې دا دي چې هلته چې کوم افغان پوځیان دي په سرحد کې، هلته هم هغوی په ټوله معنا باندې نه دي اکمال سوي او وخت باندې هغوی ته هم امر نه ده ورکړل سوی چې ځوابیه بریدونه وکړي. ولې بل اړخ ته که لومړی په همدې باندې بحث وکړو، وروسته په دې باندې بحث کوو چې ډیپلوماتیک اړخ د هغه دا چې له دې نه وړاندې افغانستان داسې یو اقدام نه وکړی چې ملګرو ملتونو ته له پاکستان له بریدونو څخه شکایت وکړي، دا ځل چې شکایت کړی ده څومره به نتیجه ورکړي؟ ګوره ټوله خبره په دې کې ده که پاکستان یو وار د عمل کې، دوه وار د عمل کې، درې وار یو کال کې، 2 کاله کې، خو دغه د مور بور تېر سوي وای، معاف سوي به وای چې مسله و ستونزه ورراغله خلاصه سوه. خو له تېرو 20 کلونو راهیسې دا شی پای ته نه رسېږي. د افغانستان حکومت ولې دومره باید چوپ و خاموش پاتې سي؟ که کله دا موضوع رامنځته کېږي، اول خو باید د دوی سفیر په هماغه ورځ باندې احضار سي او د بهرنیو چارو وزارت ته باید راغلي د دې سوالو جواب ووایي. د دې سوالو جواب باید ووایي. دوهم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید رسما له پاکستان څخه عمومي په دې اړه توضیحات وغواړي چې تر کومه وخته پورې د دې سره په څنګ کې ملګرو ملتونو ته باید د دې موضوع په رابطه باندې جدي شکایات وسي، هلته درد چې د هغوی سره باید خبرې پر وسي. د هغه سره په څنګ کې که د ټولو ډیپلوماتیکو لارو سره پاکستان بیا هم د دغسې مسایلو په مقابل باندې بیا هم اصول تر پښو لاندې کوي، قوانین تر پښو لاندې کوي، نو تر کومه وخته پورې باید چوپ پاتې سو؟ د افغانستان پر هر ځوان باندې، د افغانستان پر هر پیغله باندې، په دې ټولو باندې چې دا اوس حکومت راغ وکړي، دا اوس سیاسونه راغ وکړي چې له پاکستان سره جنګ ته دا ټول خلک سپر ولاړ دي، ټول خلک آماده ولاړ دي، ځکه د پاکستان او ایران چې د افغانستان خلک یې تر پزې پورې راوستلي دي، وحشتونه یې کړي، جنایتونه کړي. نور نو د افغانستان دفاع وزارت د څه دپاره دی چې د افغانستان د سرحداتو څخه دفاع نشي کولی؟ د همدې دپاره دی دفاع وزارت چې افغانستان د سرحداتو څخه دفاع وکړي، د افغانستان د خلکو څخه دفاع وکړي، د افغانستان د ناموس څخه دفاع وکړي، د افغانستان د خلکو د ژوند څخه دفاع وکړي. وخت کې دفاع وزارت د هغوی څخه دفاع نشي کولی، نو د دفاع وزارت ولې ورته وایي؟ په څه خاطر د دفاع دی؟ وخت کې بهرنیو چارو وزارت خپل ډیپلوماټیک مسایل پر مخ نشي وړلی او ښه منطقي د استدلال ژبه نشي پیدا کولی، له ګاونډیانو سره خبرې نشي کولی، له نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو سره خبرې نشي کولی. د څه دپاره دی؟ اصلا ټوله خبره دا ده چې زموږ حکومت هم پس دی، دفاع وزارت هم په دغسې یو متزلزل حالاتو کې دی چې هېڅ د دښمن په مقابل باندې آمادګي نه لري. که کله دښمن یو ځل کار کوي، 2 کې 3 کوي، نو اخر موږ مجبوره کېږو باید بالمثل عمل ترسره سي، چې هغوی باید پوه سي، چې سره سترګه وویني چې دا خلک نور چپ نه پاتې کېږي، خاموش نه پاتې کېږي. دلته پوځ شته، دلته امکانات شته، دلته وسله شته، دلته حکومت شته، دلته نظام شته، دلته خلک شته، دلته دې 40 میلیونه انسانان ژوند کوي، د هغوی د ښارو د هغوی په تسرد کې ده، چې هغوی باید پوه سي. او که هغوی نه پوهېږي، بار بار د توغندۍ راغورځي، بار بار موږ ورته خاموش پاتې کېږو، بار بار زموږ د انسانیت څخه پاکستان د 20 کاله کېږي استفاده وکړه، 20 کاله کېږي دا توغندۍ نه دي درېدلې. د دې سره په څنګ کې تاسې شاهدان یاست چې د کونړ څخه باوجود تاسې وګورئ د افغانستان په نورو سیمو کې پاکستانیان رامخته سوي دي، کله ډیورنډ تار غځوي، کله رامخته کېږي، دروازې جوړوي، کله سیمه لاندې کوي، کله دروازې را باندې تړي. دا اوس کوم ګاونډیتوب دی؟ دا اوس کوم اصول دي؟ دا کوم هغه ډیپلوماټیک اصل دی چې باید عملي سوی وای؟ مګر بدبختانه دا یوازې د کونړ د توغندیو مسله نه ده، بلکې دروازې پر موږ باندې د تړل سوي دي. په داسې حال کې چې مې خاوره د ډیورنډ مې خاوره ده، تړون در سره لرم،
ستراتیژیک تړونونه در سره لرم، هم د ګاونډیتوب اصول دا ایجابوي چې باید ما ته درناوی وکړي، زه باید تا ته درناوی وکړم، نه هغه را سره مني، نه هغه را سره مني، نه هغه را سره مني. یوازې او یوازې ظلم دی، یوازې او یوازې تیری دی، یوازې او یوازې وحشت دی. دا که موږ د دغسې وحشت په مقابل، د دغسې جنایت په مقابل باندې چپ پاتې کېږو، نو 20 کاله چې اوس را باندې سوي دي، 20 کاله به نور هم د دغسې وحشتونو او جنایتونو قربانیان وي. یوازې ستاسو خبرونه هم همدا معلومیږي او په ټوله کې هغه ستونزې چې کله په پولو کې رامنځته کېږي د دوو هېوادونو ترمنځ لومړی پوځي ځواب ورکول کېږي او دغه ترڅنګ ډیپلوماتیک فشارونه وي. افغانستان نه یوازې 14,600 توغندیو ته نه پوځي او نظامي لحاظ باندې ځواب ورکړ او نه هم ډیپلوماتیک فشار پاکستان باندې راوړ. لغونه را په دې خوا کله چې پاکستان تجارتي او سوداګریزې لارې بندوي، زموږ سوداګر د بدیل کار یا د بدیل ځواب د ورکولو غوښتنه کوي، ولې افغانستان وایي چې والا موږ حکومت وایي چې موږ کمزوري یو او نشو کولی. یعنی دا کمزوري ځان بلل تر کومه وخته د حل لار کیدی سي؟ او اوس دا توقع شته چې له دې 14,600 توغندیزو بریدونو وروسته د افغانستان حکومت پاکستان ته یو هم په پوځي لحاظ هم په ډیپلوماتیک لحاظ باندې ځواب ورکړي او مخنیوی وکړي؟ ګوره ترکي صاحب، هېڅکله انسانانو، قدرتونو، حکومتونو، نظامونه کمزوري کېدلی نه شي چې خپله ځان کمزوري نه کړي. دلته 40-50 میلیونه خلک ژوند کوي په دې جغرافیه کې، او بیا دعوه کوو چې 15,000 کاله تاریخ لرو. کله چې 15,000 کاله تاریخ لرو او بیا د 40-50 میلیونه انسانان دلته ژوند کوي، بیا د دې سره په څنګ کې بیا هم د افغانستان حکومت یا سیاسون یا خلک وایي چې موږ کمزوري یو. دا کمزوري نه یو، موږ خپله ځانونه کمزوري کړي دي. 14,600 توغندي په خوله باندې یادېږي. حسبرای خدا دا چې راولا چې په نورو هیوادونو کې چې په 14,600 نه چې ساده 14 دانې وروغورځي، 24 دانې پر راغورځي پر خلکو باندې ویلې، مګر موږ د 14,600 توغندۍ په مقابل تر اوسه پورې چپ ناست یو، یوازې په دعاو په شراب باندې. که پوځي لحاظ باندې وګورو، ممکن موږ وایو چې د افغانستان اردو دلته په داخل کې په جګړه باندې لګیا ده او د دې توانایي ممکن ونه لري، ولې ډیپلوماتیک لحاظ په اوسنیو شرایطو کې افغانستان یا په تېرو 20 کلونو کې افغانستان د نیمې نړۍ سیاسي ملاتړ تر شا درلود، د ملګرو ملتونو هغه ډېر پام او توجه افغانستان ته و. یعنې افغانستان په دغسې یو فرصت کې چې د ټولې یا د نیمې نړۍ ملاتړ تر شا درلود، بیا هم یا د ټول نړۍ توجه په هغه محراق کې و، بیا یې هم ونه سوای کولی چې په پاکستان باندې ډیپلوماتیک فشار راوړي. نه یوازې پاکستان باندې بلکې ایران هم ورته کارونه ترسره کوي، په ایران باندې هم نه ډیپلوماتیک فشار راوړلی سو او نه هم کوم عکس العمل وښودلی سو. یعنې دا ځل زه فکر کوم لومړنی اقدام به وي چې افغانستان یې کوي. څومره به پایله ورکړي؟ ګوره اصلا یو بله خبره دا ده، تر ټولو مهم هغه دا چې موږ له امریکایانو سره یو ډېر ښه ستراتیژیک تړون لرو، له امریکا او له ناټو له دواړو سره یې لرو، او په دې تړون کې د سرحداتو د هیوادونو سره د اړیکو د ګاونډیتوب اصولو دا ټول مسایل ډېر واضح شوي دي. نو کله چې امریکایانو دا تړون کوي د افغانستان له حکومت سره، هغوی ویل که چیرې نور بهرني هیوادونه یا ګاونډیان په افغانستان تجاوز کوي، نو دوی به د هماغه تجاوز په مقابل کې درېږي، د هغوی جواب به وایي. مګر بدبختانه اوس حکومت، همدغه ډاکټر صاحب اشرف غني او د کابینې همدغه انسانانو له امریکایانو سره تړون امضا کړي، چې تړون یې امضا کړي، نن باید همدغه امریکایانو ته ووایي چې ستا د تړون نتیجه ماته څه سوله، ستا د تړون نتیجه ما دپاره هېڅ ده. نو چې هېڅ ده نو څه ضرورت دی چې برم بدنام مې تړون در کړی دی، مې دفاع نه کوې، نو ضرورت یې چیش دی؟ د دې بله مسله دا ده چې د افغانستان دفاع وزارت اوس خو هغه دی نسبتا تر پخوانیو حالاتو جګړه لږ کنټرول شوې ده. په دغسې حساسو حالاتو کې موږ په د لکونه پوج په څه باندې اخته دی؟ هره ورځ پاکستان رامخته کېږي، زما خاوره لاندې کوي، پر هغه دروازه جوړوي، پر هغه سیمې خیالداره کشوي، او سرحدات خو نوم نسو ورته ځکه ډیورنډ دی چې زموږ فرضي کرښه ده، دا ټوله لاندې کوي، او بیا زما او ستا فوج ورته ګوري، نه په داخل کې جګړه کنټرولولی سي، نه سرحدات راته جوړولی سي هغه کنټرولولی سي، نه په داخل کې امنیت وزارت داخله د فجارو د مینو د پټاو مخه نیولی سي. اخر دا دومره پرسونل و، دا دومره امکانات و، دا دومره تجهیزات و، دا دومره پوج و، دا دومره وسله، اخر دا د څه دپاره دی؟ خو نه مې دلته امنیت ساتلی سي، نه مې په سرحداتو کې امنیت ساتلی سي، د دې سره په څنګ کې نه د افغانستان
افغانستان په رئیس جمهور کې دا دومره جرأت شته، نه په بهرنیو چارو وزارت کې دومره جرأت شته چې له امریکایانو سره سپینې خبرې وکړي چې راسه وروره د خبرو میز ته راسره کښېنه، دا مسله باید راسره سپینې شي. پر ما باندې هم په داخل کې اور بل دی، هم د باندې څخه اور راباندې بل دی. بس زه ناست یم، خوشحاله یم، بس زه رئیس جمهور یم، ابوالوزیر دی، ابوالوکیل دی، ابوالوالي دی. دغه تش په نامه باندې دا اوس څه معنا لري؟ تر دا خو د استعفا ورکول ښه دي، تر دا خو دا ولس ته ویلي چې زه کمزوری یم، زه نشم کولی، دغه ښه دي. نو نه چې دا هره ورځ ناستې په هر کې په کړس کړس باندې خندا وي، چې مسایل خندا، مګر کار دې نشته. تاسې وګورئ دا اوس حکومت هر سره شخند کړي دي. موږ ګوره په پښتو کې موږ یو متل لرو، وایي مال خوندي که همسایه غل مه نیسه. وخت کې چې موږ د افغانستان سره عادات وساتو، د افغانستان خاور وساتو، پاکستان و ایران دومره جرأت کولی شي چې زما ستا پر خاورو توغندي را وغورځوي؟ خو هماغه کیسه ده. موږ فقط په دلته په سیمه کې پردو استخباراتو ته بستر اوار دي، هغوی وغله ته وایي غلا کوه، د کور څښتن ته وایي بیداره اوسه، هغه ته وایي توغندي را غورځوه. دلته په کور دننه ذهنیتونه پیچکاري کوي چې موږ کمزوري یو، او دا بیا دښمن دپاره ښه بستر اوار شوی دی. هغوی استفاده ځینې کوي تر هغه وخته پورې چې تر څو د خدای قهر پر دغه ظالمو انسانانو باندې نه شوی. مخلص صاحب، د افغانستان د ملي امنیت ریاست مرستیال ویلي چې په سرحداتو کې د افغانستان یا په د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په همدو ساحه کې لشکر طیبه، لشکر جنګوي او جیش محمد او دې ته ورته نورې ترهګریز ډلې فعالیت لري، دا خپله دوی تایید کړی. بل خوا له دې نه وړاندې پاکستان ویلي چې موږ دا بریدونه د ترهګرو، هغو ترهګریزې ډلې چې د پاکستان د حکومت پر ضد باندې فعالیت کوي او د هغوی په ځواب کې هم دا بریدونه کوو. نو دا خبره څومره معقوله کیدی شي؟ اولته آیا دا امکان دی چې همدا ترهګریزې ډلې وي، او که چېرته دا ترهګریزې ډلې هلته فعالیت ولري، بیا د افغانستان حکومت هغه څومره تر سوال لاندې راځي؟ اول خو زه د پاکستان حکومت و دې احمقانه څرګندونو ته ډېر په تعجب کې یم چې دی وایي چې د پاکستان د حکومت په مقابل چې کومې ترهګرې ډلې دي هغه په کونړ کې دي، موږ د هغوی پر ضد باندې یا عملیات کوو یا توغندۍ پر راغورځو یا بمبار کوو. آیا پاکستان تر ننه پورې موږ ته اجازه راکړې ده په دې 20 کاله باندې چې موږ د پاکستان په خاوره کې د افغانستان په مخالفینو باندې عملیات وکړو یا بمبار وکړو یا هغوی له منځه څخه یوسو؟ هېڅکله هم نه ده راکړې. نه په دا 20 کاله باندې د افغانستان د خاورې دښمنان موږ ته تسلیم کړي دي. دا 20 کاله کې چې په دې وطن کې اور بل دي، دغه عاملینې چیرې ناستې؟ خو دغه ټوله په دا کوټه کې، په پېښور کې، په اسلام آباد، په راولپنډۍ کې، په دغو ځایونو کې ناست دي. هلته هره ورځ دوی ټوله سره ناست دي، مازدیګر صبح سره وي، ماښام روش پلو سره وي، مشورې سره ورکوي، سره جوړوي، ځانمرګې دي، بله دي ټوله راست دي زما ستا په وطن کې هره ورځ پټاویږي د جهاد په نوم، د اسلام په نوم، د احمد په نوم، د محمود په نوم باندې. آیا یوه ورځ په دې 20 کاله پاکستان دومره جرأت کړی دی چې موږ ته یا دښمن راکړي یا هغوی ته وایي چې مه کوئ؟ یا نو بیا ته څنګه په کوم اصولو، په کوم منطق، په کوم عقل باندې بیا ته راولاړېږې دا خبره کوي چې د پاکستان پر ضد چې کومې ترهګریزې ډلې دي هغه په کونړ کې موږ عملیات کوو؟ اول خو دا شی تثبیت شوی نشته چې د دوی په مقابل دلته ډلې شته که نشته. دا 20 کاله کې دا ډلې دلته اوسېږي؟ هېڅکله نه. او بل که تثبیت هم سي، زه ته خو ګاونډیانو سره یو اصول باید سره ولرو، یو ډیپلوماتیک تړون باید سره ولرو. ته باید زما څخه رسمي غوښتنه وکړې، زما د وزارت څخه، زما د حکومت څخه په رسمي لارو باندې مخ ته ولاړ سې. بیا به دلته بیا که عملیات پر کوي د افغانستان حکومت به پر کوي، بیا به یو تبادله وي، بیا به یو سیستم، یو اصول په ټولو هېوادونو کې. تا سره به خو دې لیدلي چې زه ستا په وطن کې مداخله کوم، ته زما په هغې کې دا خو امکان نه لري. دا 20 کاله کېږي د هغه مخې ورکړي دي. د افغانستان سیاسون نشته، د افغانستان حکومت نشته، که نه د پاکستان د احمقانه څرګندونو ته باید سم دم جواب ویلی وای، معقول جواب یې ویلی وای، منطقي جواب یې ویلی وای چې وروره دا د کوم مخ پورې ایښی دي؟ دا اوس تر کومه وخته پورې خلک ولي؟ تر کومه وخته پورې خلک کتاب باسي؟ تر کومه وخته پورې دغسې احمقانه چټیات راته وایي او د افغانستان نابینا او غلام او جاسوس او خلک چې سیاسون چې په نوم د وطن د افغانان دي هغوی درته ناستې چکچکې کوي، ولا شابش ولا شابش ولا شابش. خو نه د خدای د لورې څخه دغسې خبره کېدای شي، نه د انسانیت د لورې کېدلی شي، نه د بشریت د لورې کېدلی شي، نه د قانون او د اصولو د مخ کېدلی شي. یوازې او یوازې بس خودکشي، بیګانه پرستي دم په دې وطن کې سره روانه دم په هغه وطن کې. یعنې هغه څه چې موږ مخکې یادونه اشاره ورته وکړه چې بعضې ترهګریزو ډلو په ځواب کې دا بریدونه کوي، یعنې مرکز سید آباد د کونړ مرکز ده، هلته د کونړ والي او هغه محلي مسؤلین هلته کښېني. یعنې په هغه ځای کې خو به نو که نور ترهګریزې ډلې هم اوسي، په دې ځای کې خو نو ترهګریزې ډلو د موجودیت امکان هم نشته. خو بیا هم په هر صورت له دې نه تېرېږو. تاسو مخکې تړون ته اشاره وکړه، یعنې موږ له امریکا او په ټوله کې د ناټو سره تړون لرو. یعنې افغانستان تر اوسه پورې نه دي غوښتي یا غږ یې تر هغوی پورې نه ده ورسولی په داسې حال کې چې د افغانستان د ولایت په یو مرکز باندې
دومره واضح او ښکاره برید کیږي او نه یوازې اوس بلکې له وختونو هم دا بریدونه دوام لري. تر اوسه پورې نه امریکا په دې تړاو باندې خپل دریځ ثابت کړی ده، نه ملګرو ملتونو امنیت شورا دا خبره نه ده رسېدلې، افغانستان فشار نه ده وارد کړی که څه خبره که خپله هغوی هم د پاکستان طرف ممکن زیات ونیسي که څنګه؟ اصلا ستونزه ټول زموږ په حکومت کې ده، زموږ په سیاسونو کې ده. وخت کې چې دغه حکومت و دغه سیاسون و دغه رهبران و دغه مشران و دغه ولسي جرګه د پارلمان دا ټوله مسؤلیت و په هغه څنګه چې ورسپاره سوی دي، څنګه چې د قانون دي، څنګه چې د سپینې ورکې پر مخ باندې شان سره کښل سوي دي، چې دغه خلک دا مسؤلیت ادا کړي. نور ستونزه چیرې ده؟ نور مشکل چیرې دی؟ نور دا مسله چیرې ده؟ دلته د دې سره په څنګ کې دغه ولس دا دی بیده دي. تاسې ولیدئ په امریکا کې د یو تورپوستي په وژنه باندې څومره مظاهرې وسولې، څه بدل جوړ شو چې امریکا ټول پر دا بله راواړول. نه تورپوست هلته تورپوست چې اوس سپین پوست هم راپورته سو، تورپوست هم راپورته سو، نژادي مسایل هم ټول تر پښو لاندې سول، قومي مسایل هم ټول تر پښو لاندې سول، مذهبي مسایل هم ټول تر پښو لاندې سول. هغوی راپورته سول فقط د یو انسانیت په نوم باندې د هغه ودرېدل. د افغانستان نه ولس دی چې دلته چا ښه غلا کړي، چا ښه وحشت کړي، چا ښه مړي کړي، چا ښه غصب کړي، چا خلک وژلي، څوک ارامخوري، څوک په دې وطن کې هغه نادودې کوي چې نه په خدای روایي، نه په رسول روایي، نه په قرآن روایي، نه په کتاب روایي. زموږ خلک ورته ناست دي، هغه ته چکچکې کوي، ټوله ورځ همدغه دربار ته ورځي، سلامي هم ورته وایي، دغه تعذیب ته هم ورځي، پر لاسو یې هم چې د هغه احترام هم کوي چې ولا سبا به مې کار په باندې بل به مې کار په باندې. او که موږ راولاړ سو چې غله ته په غله ووایي، قاتل ته په قاتل ووایي، وحشتګر ته په وحشتګر ووایي، دې ټولو ته ووایي او پر دې مخ باندې ورته وکړو چې لعنت دی پر تا، ته خو غل دی، ته خو غاصب یې، ته خو وطن فروش یې، ته خو جاسوس یې، ته خو قاتل یې، دا شیان ورته ووایي. هغوی نور کرا خپل ځان په آینه کې ګوري، ځان راټولوي، نور به هغه په ولس کې ځای نه لري. یوازې به په ولس کې هغه انسانان ځای پیدا کړي چې په دې وطن یې خوا بدېږي. کله چې هغوی ځای پیدا کړي، هغوی به بیا د پاکستان په مقابل هم درېږي چې وروره کوم مخ دې پرېښی دي، نور راسه سپینې خبرې سره وکړو، نور تر دې تشریفاتي مسایلو سره تیر شو. هغوی به ایران ته هم وایي چې دا دې کوم مخ پرېښی دي. ما به رایي راپور تاسو مخلص صاحب کومې نقطې ته اشاره وکړه، یعنې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان شل کلن نظام او حکومت دلته موجود دی چې نړیوال ملاتړ لري، ټول نړۍ په رسمیت پیژني، یعنې ولې د دې ظرفیت او توانایي نه لري چې له امریکا او له پاکستان سره دولت په دولت باندې داسې معامله وکړي چې خپلې منافع پکې خوندي کړي؟ تاسو هغه تړون ته اشاره وکړه، د امریکا او د افغانستان ستراتیژیک امنیتي تړون ته اشاره وکړه چې هلته د امریکا هغه څه چې تعهداتو د امریکا ګټې هر څه خوندي دي پکې، ولې افغانستان هغه څه چې تعهدات هغه یو ممکن نه وي عملي شوي؟ همدارنګه پاکستان سره چې کومې اړیکې او ارتباطات هغه هم په دې شکل باندې د پاکستان چې کوم منافع دي، ګټې دي، هغه خوندي دي، حتی تجاوز لا کوي. ولې د افغانستان ګټې پکې خوندي نه دي، منافع خوندي نه، یعنې ولې د افغانستان حکومت د دې ظرفیت او توانایي نه لري چې له دې دولتونو سره دولت په دولت باندې معامله وکړي او خبرې ورسره وکړي او خپلې منافع هم کې خوندي کړي؟ یعنې ولې ظرفیت افغانستان حکومت د دې نه لري؟ اول خو داسې دي دا انسانان ظرفیتونه شته، فقط د ایمان کمزوري دی پکښې کې. دا خلک بې ایمانه سوي دي، دا خلک بې وجدانه سوي دي، دا خلک بې ضمیره سوي دي، دا خلک بې وعدې سوي دي، بې مسؤلیته سوي دي. وخت کې چې دغه شیان په انسان کې کم سوله، نور د هغوی څخه وطن دوستي و احساس و شعور و فکر و عقلانیت ټوله لاس اخلي. هغوی ساده کالبوت پاتې کېږي او د پردیو غلامان دي. هغوی فکر کوي چې 5 ورځې په عیش و په عشرت کې په 15 غیرانه کې به زه ژوند کوم، زما فامیل و دوستانه ټول په اثرات کې دي، مشکلات نشته، دا ختم دي، د بل زه په څه په کیسه کې یم. نه خو آخرت ته پام شته، نه کفن ته پام شته، نه قبر ته پام شته، نه وطن ته پام شته، نه د غریب حال و احوال ته پام شته، نه د حساب و کتاب ته پام شته. وخت کې سړی با ایمانه، با شعوري، با فکري، هغوی راولاړېږي د وطن دپاره، د خلکو دپاره، د اسلام دپاره، د دې ټول دپاره کار او خدمت کوي. تر ټولو غټه ستونزه په دې خلکو کې همدا ده، تر ټولو غټه ستونزه په همدې خلکو کې همدا ده چې دوی خپل اصلا د وجدان جوړ نه دي، ایمان جوړ نه دي، ضمیر جوړ نه دي. نو ځکه موږ افغانستان خلک دغه د ستونزې وي. د دې سره په څنګ کې بله داسې چې تر ټولو بل مسؤل چې دی، ملامت چې دی، هغه همدغه ولس دی، همدغه ناپوه ولس دی، همدغه جاهل ولس دی، همدغه بې فکره ولس دی چې هر څه ورته ووایه، هر څه ورته ووایه، ته د یوه غوږه ورله، تر دا بل غوږه ووتله، نن سبا نه تا کړي نه ما کړي. ډېر مننه ښاغلی ثناءالله مخلص، سیاسي چارو شنونکی مخلص صاحب، ډېر مننه چې د خپرونې کې له موږ سره ګډون وکړو. قلمندونکو نن خبره تر همدې ځای تر بیا ښه وخت کې چارې